بسم الله الرحمن الرحیم. زه ملک سلیم چمکنی د قومي وترباټۍ ډسټرکټ پېښور چیرمن حکومت ته دا خواست کوم چې کوم غریبان د کرونا وایرس په وجه باندې د کورونو کې ناست دي او کاروبارونه بند دي، نو اول خدا دغه دی چې دا غریبان ډېر زیات دي. د دیاړي کم خلک دي، ځکه هغه خلک چې په دوکانونو کې مزدوري کوي، کم خلک چې کوم دی د ټاټکي مزدوري کوي، کم په پټو کې چې کوم دی زمیندارو سره دیاړي کوي، کم خلک چې کوم دی نو نور ځایونو کې مزدوري کوي، دا چې کوم پردي ګاډي چلوي سوزوکي هغه ټول دا په دیاړي مارک راځي. لیکن حکومت چې کوم دی په دې کې چاڼ بین کوي او داسې چانټي کړی چې نیم نه زیات غریبان چې کوم دي نو هغه پرېښي دي چې د هغوی چولې بند دي، د هغوی نغري بند دي، ځکه چې هغوی د کارروزګاري شه په کورونو کې ناست دي او ډېر لږو خلکو ته په دې موږ ګورو چې څوکانو کې ډېر کمو خلکو ته چې کوم دی د 1200 روپۍ چې کومې دی ورکوي نو هغه ډېر کمو خلکو ته ملو دي او تقریبا 200 نه زیات غریبان دیاړي مار چې کوم دي نو د دې نه پاتې دي. زه خواست کوم چې کوم په دا کې راځي ټول خلکو ته د حکومت باقاعده دا شروع کړي. د دې نه علاوه حکومت چې وایي چې یاره تاسو 3 میاشتو پورې بلونه مه جمع کوئ، په دې کې به جرمانه نه راځي. د مارچ بلونه اپریل کې راواستول، باقاعده پکې هغې کې جرمانه ده، په هغې کې باقاعده جرمانه لیکلې چې دا جرمانې سره به تاسو داخلوئ. نو آیا په نور ملکونو کې خو دا کرونا وایرس چې کوم دی دا خو په ټوله دنیا کې ده او په ټوله دنیا کې د پاکستان نه کمزوري غریبان ملکونه شته چې کوم دی هغوی خپلو عوامو ته باقاعده یوټیلیټي بلونه معاف کړي دي، بجلي معاف کړې ده، د ګیس معاف کړی دی، د نور چې کوم بلونه دي هغې معاف کړي دي او د دې کې معاف نه دي. دلته بل نور ځایونو کې باقاعده معاف دي او هغوی ته پوره چې کوم دی نو دغه ملاویږي، پیکیج د فوډ پیکیج ملاویږي او پوره پیسې ملاویږي. لیکن افسوس دا دی چې دلته کې د 300 غریبان چې کوم دی هغوی ته څه نه ملاویږي، هغوی په کورونو کې ناست دي او هغوی روزانه چې کوم دی غریبان در په در ګرځي او دا چې کوم دی د حکومت د 12000 مقرر کړي دي هغه د هغې نه چې کوم دی نو غریبان دغه دي د هغوی پکې نامه نشته. او بل دا چې د کوم بلونه دي حکومت خو دا دعوې کولې چې دا به موږ معاف کوو، دا به چې کوم 3 میاشتې بعد جمع کوي، په یو میاشت کې د مارچ بلونه په اپریل کې راغلي او باقاعده پکې جرمانې چې کوم دی خلکو بس لیکلي دي. نو یو خو زموږ حکومت پاکستان د دنیا نه چې کوم دی ورسره ټول امدادونه وکړل او پکار دا دی چې څومره غریبان څومره خلک چې کوم متاثرین دي دې کې ډېر سفیدپوش خلک دي چې هغوی نه چاته لاس نیوی شي نه نوم لیکلی شي او نه ورته څوک خیرات زکات ورکوي، هغه په دې کې زیات چې کوم دی نو دغه شو ډېر پکې غریبان هغوی ډېر چې کوم دی نو پاتې شو چې کوم دی نه چاته لاس نیوی شي او نه ورته څوک خیرات زکات ورکوي او هغوی په کورونو کې ناست دي، روزګارونه یې نشته. نو زه حکومت ته دا خواست کوم چې دا د باقاعده د ټولو غریبانو د عجیبه سروې ده چې دلته نامې ما دغه نه تپوس وکړو، هغوی موږ نامې لیکلې وې او چې کوم دی هلته هغوی ټولې کټ کړي. نو په کار نه دي چې نامې د خلکو کټ کړي او باقاعده هر چا ته معلومات شته چې بھائی دا غریب دی، دا دیاړي مار دی. نو دې لپاره چې کوم دی نو صحیح خلک مقرر کول پکار دي چې کوم د وزیر اعظم ټایګر فورس چې کوم دی نو هغوی د پسند او ناپسند او د خپلو د پردي پکې دا کوي، په دې کې ډېرې کمپلیم شوي دي او کېږي لګی دی. نو زه حکومت ته دا خواست کوم چې باقاعده یوټیلیټي بل دی چې کوم دی خلکو ته معاف کړی شي، د 3 میاشتو بلونه دې باقاعده معاف کړی شي، هغوی نه دې بلونه نه دی اخلي او چې کوم غریبان دي او په کورونو کې ناست دي نو هغوی ټول کورونو ته چې کوم دی نو باقاعده دا 12000 روپۍ میاشت چې کوم دی دا هم ډېرې لږې دي، په 1200 روپۍ میاشت هېڅ هم نه کېږي. کوم حکومت نه چې کوم امدادونه بهر راغلل چې دا په تقسیموي نو یو غریب سړی چې کوم دی نو 50 روپۍ به ورته رسي. خو افسوس دا دی
چې کوم دی دلته نه فنډ د غریبانو په نوم بار نه ډېر راشي او دلته کې نه میلاویږي زه حکومت ته دا خواست کوم چې یا خو چې کوم دی دا کې د دې غریبانو پوره خیال وساتئ او کني نو بیا د حکومت کول دغه نشته دی چې د یو سړی د خپل غریب عوامو په سخت وخت کې چې کوم دی راغی دا اونکي حالانکې دا فنډ ټول د بار نه راغلی دی نو چې دا په دې وخت کې په دې غریبانو تقسیم نشي نو دا ډېر ناجایز ده ناانصافي ده زه یو ځلې بیا دا خواست کوم چې دا لیسټونه دوباره دغه شي او دې کې چې کوم غریب خلک پاتې دي د هغې دې نامې ولیکلی شي هغې موږ له درجې 20 کسان راځي او هغه حقدار دي د دې شی خو هغې په هغې کې نامې نشته او ګورمنټ نه ورکوي یتیمانو له نه ورکوي کونډو له نه ورکوي عجیبه غوندې قانون جوړ کړی پاسپورټ به یو غریب سړي چا به د خدای په نامه عمره یې لیکلی بلې هغه د دې حقدار نه دی یو سړي په پاسپورټ جوړ کړی چې زه به بار ته لاړ شم بار بلکې به څه مزدوري وکړم هغه د دې حقدار نه دی کور کې ناست دی نو دا زه یو ځلې بیا دا کوم چې باقاعده غریبانو چې کوم پاتې دي هغې ته 12,000 روپۍ میاشت باقاعده ورکړي او دا بیلونه دې معاف کړی شي او ځکه چې دا بیلونه دا دي خلک په کورونو کې ناست دي نو یوټیلیټیز بیل چې کوم دی د بجلۍ ګیس دا ټول هر څه معاف کړی شي والسلام